أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من الطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. سورة البقرة ده آیات نمبر دے 267 268 269. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو انفقو خرچ کئی من الطیبات ما کسبتم د پاک اغی مالونو نه چې تاسو ګټلی دي ومما او د اغسنا اخرجنا لکم من الارض چې رایستلی دی مونږه ستاسو د پاره د ځمکې نه ولا تیممو او قسم کوئ الخبیثه د ردی مال نه منه د هغې مال نه تنفقونه چې تاسو خرج کوئ ولستم بآخذي او نه تاسو هغې لره پخپله قبلونکي اخیستونکي الا ان تغمزو فی مگر که سترګې پټې کوئ تاسو په هغې باندې وعلمو پوه شئ ان الله چې بېشک الله پاک غنی بے حاجت دی حمید ستایلی شوی دی. الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو د فقر نه ویامرکم بالفحشاء او امر کوي حکم کوي تاسو ته بے حیايي باندې یا په بخل باندې والله الله پاک یعدکم وعده کوي ستاسو سره مغفرة منه د بخنې د خپل طرف نه وفضلا او د ډیر والی د مال د مهربانۍ د فضل والله الله پاک واسع علیم پراخه فضل واله دی او پوهه دی. یؤتی الحکمت من یشاء ورکوي پوهه د قرآن من هغه چاته یشاء چې وغواړي ومن یؤت الحکمت او چاته چې ورکړی شو پوهه د قرآن فقد اوتی خیرا کثیرا نو یقینا هغه ورکړی شو خیر کثیر ډیر خیر وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی مگر صفا عقلونو والا. مخی آیاتونو کې د انفاق خبره چې دی نو هغه روانه ده او دا مخکې چې کومه خبرې د انفاق وشوې نو دا تمهید و تمهید او وس چې دی نو هغه مقصد دی وس الله تعالی مقصد بیانوي چې امر کوي حکم کوي په انفاق کولو سره او په دې آیات کې هم ترغیب د انفاق طرف ته او ترغیب چې دی نو هغه انفاق طرف ته دی او بیا د انفاق دو قسمونه بیانوي دو قسمونه. یو قسم د انفاق دا دی چې سړی مال چې دی نو هغه کسب کی سړی مال پیسې وګټي یو په دې کې انفاق دی. دویم نمبر انفاق دا دی چې زرع وکړي زرع د ځمکې نه چې دی نو سره راوځي فصلونه دي میوجات دي په هغې کې د انفاق خبره کوي. او بیا د انفاق نور دو قسمونه دي چې یو جید مال لی ورکول دي او بل ردی مال چې دی نو هغه ورکول دي. نو الله تعالی مو ته امر کوي حکم کوي په جید مال په ورکولو باندې بهتر شی ورکه د الله په لار کې ښه شی ورکه او الله تعالی موږ منع کوي د ردی مال نه د بیکاره مال نه وایي د هغې نه چې دی نو منع شوی. او په دې دویم آیات کې شیطان الشیطان یعدکم الفقر دو خبرې د شیطان د طرف نه دي او دو خبرې د رحمان د طرف نه دي چې انفاق د کولو نو الله تعالی بدله دو انعامات درکوي د الله تعالی وعده ده
الله تعالی وعده ده. او چې انفاق ته نه کولو نو شیطان به 2 وسوسې چې دینو درچي 2 وسوسې. او بیا په یوت الحکمت من یشاء کی ترغیب الی العلم ده، قرآن ته ده چې د دنیا پس ډیر مور پسې کېږي او خیر کثیر چې دینو هغه د قرآن پوهه ده چې په دې مال کې او په دې دنیا کې ده نه قرآن چرته چې دینو پاتې نشي. نو دا خبره به ذکر کیږي چې مخکې تمهید نو وس الله تعالی د انفاق حکم کوي او مخکې آیاتونو کې د انفاق اجر او ثوابونه هغه چې دینو بیان شو چې اجر او ثوابونه د انفاق چې دینو هغه څومره دي او مثالونه چې دینو الله تعالی د هغې ذکر کړ. او مخکې دا خبره وکړله چې څوک د الله دپاره انفاق کوي ابتغاء مرضات الله او څوک چې دینو انفاق د ریاکارۍ دپاره کوي، څوک د الله دپاره انفاق کوي او د چا په انفاق کې چې دینو منی او ازای تکلیف پکې، نو د دې پته په کوم ځای کې لګي؟ د دې پته په قیامت کې لګي چې د چا عمل چې دی نو هغه ردي دی او د چا عمل چې دی کرر دی او د چا عمل کوټر دی. د دې پته په هغه ځای کې لګي قیامت کې. هندوستان یو عالم دی هغې ته وایي مولانا وحید الدین خان. د هغې یو کتاب دی الله اکبر په دې نوم باندې. هغه په دې خپل کتاب کې لیکلی وایي هر چمکدار شی چې دی نو هغه سونه نه یو، هر چمکتا ہوا چیز سونا نہیں ہوتا. او بیا په هغې کې لاندې یو واقعه لیکله وایي هندوستان کې ممبئی ښار کې یو زنانه په کور کې وه او په دې کې بله زنانه چې دی نو هغه راله. نو کومه زنانه چې راله نو د هغې سره یو هار ورسره دی، یو هار یې راوړو او دې بلې زنانه ته ویو وایي زما خاوند چې دی نو هغه بیمار دی او اپریشن دی او زما سره پیسې نشته او زه دا هار چې دی نو دا خرڅوم او ضرورت دی راته ارزان دی په تا باندې خرڅ کړمه. نو په هغې زنانه باندې هغې ته دا هار واخیستو، پیسې ورکړې او بیا دا هار دې سره کور پروت و. نو بیا څه موده پس چې دی نو دې دا هار راواخیستو او بازار ته ویوړو، سنار له زرګر له چې دی نو ویوړو چې دا وګوري. نو هغې چې زرګر ته چې دی نو ورښکاره کو نو زرګر ورته وویله چې دا خو پیتل دی، دا خو پیتل دی. نو هغې تندله چې دی نو لاس راواچېلو، ډېر سخته خفه شو، پریشانه شوه چې ما خو ویل چې دا سونه دي او دا خو زمانه په دې باندې غټې پیسې چې دی نو هغه تللي. نو بیا مولانا وحید الدین خان لیکي چې دغه شانتې کې زموږ اعمال دي. هر سړی دلته عمل کوي او خپل عمل ته ټیک ویو. دغه شانتې کې د اعمال دي. انفاق سړی کوي وایي ما ټیک کار وکړو، مونځ سړی کوي خپل مونځ ته ټیک ویو. د دې په کوم ځای کې پته لګي؟ د دې اعمالو چې کله دا د الله تعالی په تله باندې وتللی شي، کله د آخرت په تله باندې وتللی شي، بیا به پته ولګي چې کره کمه دي او کوټه کمه دي، چې سونه کمه دي او پیتل چې دی نو هغه کمه دي. نو د دې پته به هلته لګي. ښه، نو مطلب دا دی چې په خپل اعمالو کې چې دی نو اخلاص پیدا کول پکار دی. اخلاص د ریاکارۍ نه او د دې نه چې دی نو ځان ساتل پکار دي. مخکې دغه مثالونو کې دغه بیان وشو. نو دغه تمهید او اوس چې د نو مقصد الله تعالی ذکر کوي چې امر کوي مونږ ته په څه شي باندې؟ په انفاق باندې چې سب اوس خرچو، خرچ کوو به څه شی؟ یا ایها الذین آمنو، ای ایمان والو. ایمان والو ته وایي ما او تا ته وایي، ټولو مؤمنانو ته وایي، که سړي دي او که ښځې دي، که ځوانان دي او که بوډاګان دي، ټولو ته وایي ای ایمان والو. انفقو، خرچ کوي. نو دا د ایمان تقاضا ده چې ته مؤمن یې نو ته به انفاق کې، ته به د الله دپاره چې دی نو خرچه کې. انفقو، خرچ کوي. من الطیبات، د پاک نه،
طیبات څه ته ویلې کېږي؟ معنی دا ده چې حلالې او پاکي او کره شی طیبات دې ته وایو. او په ترمذي کې حدیث دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی د حرام مال نه صدقه نه قبلوي او بیا اودس چې د نماز نه قبلوي. صدقه چې الله قبلوي نو حلال قبلوي او موز دغه شانتي کې بغیر د اودس نه کیږي نو حلال بچی دنو پیدا کې خام. ما کسبتم من المال یعنی هغه مالونه چې تاسو ګټلی په تجارت کې ګټلی، کارخانې م لګولی، مارکیټونه دي، ته نوکری کې، دیاړي کې، مزدوري کې او استاد پیسې چې دی نو هغه راشي دې ته ګټل وایي، کسبتم دې ته وایي. نو یو به دا سړی انفاق کوي و مما او د هغه مال نه او د هغې نه اخرجنا لکم من الارض چې رایستلی دي مونږ ستاسو دپاره د ځمکې نه. یو سړی د پیسې ورسره شته خو ځمکه ورسره نشته نو دا په دې خپلو پیسو کې چې دی نو هغه به انفاق کوي. او امام قرطبي نقل کوي دلته د علي رضی الله تعالی عنه نه چې دلته انفاق نه مراد زکات دی، زکات فرض زکات دی چې زکات بچې دی نو سړی ورکوي. یو سړی مال پیسې ګټلې نو سره زر دي، سپین زر دي، پیسې دي نو په هغې کې چې دی نو څلوېښتمه ده، څو ده؟ څلوېښتمه. او چې د ځمکې نه چې دی نو هغه څه شی راوځي نو په هغې کې مقدار معلوم دی که نه دی معلوم؟ څومره مقدار دی؟ نه چې هر څومره یو نه نو چې څومره یو ده چې دا لسمه به ورکوو ها. په دې کې حدیث دی، حدیث د مسلم دی او د ائمه ثلاثو دپاره دلیل دی چې د ځمکې پیداوار مقدار چې دی نو معلوم دی. نبی علیہ السلام فرمایلی چې 15 وسقو ته ورسیږي نو هله پکې وشر دی، هله پکې لسمه ده او هله پکې شلمه ده. د ځمکې پیداوار 15 وسق څومره دي؟ دا 15 منه دي. دا جمهور علما وی، اکثر علما وی، په احنافو کې صاحبین وی، امام ابو یوسف، امام محمد وی. نو دا دلیل دی د هغوی دپاره. او امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې نه، چې که د ځمکې نه هر څه راوځي، که هر څومره دي، که لږ دی او که ډېر دي، په هغې کې به زکات ورکوي. په سبزیانو کې مو زکات دی، په هر څه کې چې دی نو زکات دی. او علما فتوم په دې ورکوي او دا وله وایي چې په دې کې د مسکین سره چې دی نو هغه ښېګړه ده، ښېګړه ده. نو صحیح به دا یې صحیح چې 15 منه ته ورسیږي نو هله به په هغې کې زکات وي. خو په دې کې ګورئ صدقه چې هر څومره ورکوي نو ورکولی شي. ګورئ په دې کې صدقه چې هر څومره ورکوي نو ورکولی شي. صدقه دا و پکې پکار ده چې ورکي. او نور کا زکات نه ورکوي جو نشته پې، ځکه صحیح حدیث پې موجود دی. 3 امامان وی، امام شافعي وی، امام احمد بن حنبل وی، امام مالک وی چې 15 وسق ته ورسیږي نو هله پکې زکات دی. او د امام صاحب په نسبت باندې د ځمکې نه څه راوځي نو په هغې کې زکات دی. نو دا پکې چې دی نو یاد ساته. ولا تیمموا الخبیث او قسم مکوئ د خبیث، قسم مکوئ د ردی مال. معنی دا ده چې د مال نه بیکاره مال راوالی او کوټه مال راوالی چې د هغه د الله په لار کې ورکړي نو داسې مه کوه. منه د هغې نه تنفقونه چې تاسو یې خرج کوئ، یعنې د ردي مال نه او د کوټه مال نه چې دی نو مه خرج کوه. قسم مه کوئ. د دې څه مقصد و؟
یعنی مال له ډیر مال له نو پای کې به خامخا چې دی نو څه کمزور مال له پکې راځي دننه ټول خو داسې خالص صفا سوتره نه یو خو ته د اول نه چې دی نو دا قص مه کوه چې د اول نه دا قص وکړي دا شی پالتو دی دا شی ردي دی راشه دا خیراتي ورکه د الله په نوم یې ورکه نو داسې مه کوه ردي مال چې دی نو هغه مه ورکوه ولستم او نه تاسو بآخذیه نه تاسو هغې لره اخیستونکي ای الخبیثه دا خبیث مال تاسو په خپله چې دی نو نه یې اخیستونکي ستا په چا باندې حق تا چا له څه ورکړلي واپس یې چې دی نو غواړې که تا له هغه بېکاره شی درکوي نو ته هغه په خپله چې دی نو نه قبلې چې ته بېکاره شی نه قبلې نو دغه شانې کې د الله په لار کې بېکاره شی ولې ورکوې نو الله به څنګه قبول کړي او دا په موږ کې خلکو کې شته څه شی بېکاره یا زیاتي وایي دا چې دی نو خیراتي ورکوي اعلی شی چې دی نو ورکوه الله په لار کې ښایسته شی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هرگز تاسو نیکی ته نشئ رسېدی تر هغه وخته پورې چې تاسو هغه بهترین شی چې دی نو د الله په لار کې ورکوي بهترین شی چې ورکو نو الله به چې دی نو کامل نیکی ته چې دی نو ورسېږي او بیکاره شی ته په خپله نه اخلي ها والم الا ان تغمزوا فيه مگر کسترګې پټې کوي تاسو په هغې باندې په خپله خو نه قبلې بیکاره شی خو که بیا دې سترګې پټې کړې چې یاره بیکاره شی راکوي خو محتاج یم راشه دا بیکاره شی دی خو وایخله خو د زړه نه ستا نه یو چې وایخلې د زړه نه دې نه یو وعلم پوه شئ ان الله چې بېشکه الله تعالی غنی بې حاجته دی من نفقاتکم د نفقو ستاسو نه بې حاجته دی چې تاسو بیکاره شی ورکوئ د الله په لار کې ردي شی ورکوئ د الله په لار کې د دې صدقو نه الله تعالی بې حاجته دی حمید ستایلی شوی دی محمود علی کل حال په هر حال کې چې دی نو د الله تعالی ستایلی شوی دی الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو د فقر نه شیطان درته ویو وی صدقه مو کوه انفاق مه کوه غریب بشي سبا له به څه کوې بیا شیطان درته وسوسې در اچوي چې انفاق ونه کې چاله څه ور نه کې ویامرکم بالفحشاء او حکم کوي تاسو ته په بېحیایۍ یعنی د فحشا خپله معنی دا ده چې په قباحت کې سړی د حد نه چې دی نو هغه تېر شي په قبیح کار کې که قولني او که عملني چې سړی د هغې نه تجاوز وکړي خو دلته تفاسیرو لیکلي چې دلته د فحشا نه مراد بخل دی بخل فحشا نه څه معنی ده بخل دی د سیاق و سباق دقه روان دی نو بخل معنی به ویامرکم او حکم کوي تاسو ته وسوسه در اچوي تاسو ته بالفحشاء په بخل باندې او منع کوي هم د زکات نه د صدقو نه والله الله پاک یعدکم د شیطان دو خبرې وي تا ته ما مخکې وویله شیطان دو خبرې تا ته کوي چې انفاق ونه کې غریب بشي دویمه چې شیطان درته حکم کوي وسوسه در اچوي په بخل باندې وایي زکات او صدقې مه ورکوه او اوس د الله تعالی وعده والله الله پاک یعدکم وعده کوي ستاسو سره مغفرتن د بخنې لذنوبکم د ګناهونو ستاسو ګناهونه به چې دی نو ستاسو معاف کړي انفاق په دې ته دې وکتله چې د الله په لار کې په اخلاص انفاق کې او کره شی ورکې زکات هم ورکې او صدقې هم ورکې نو الله پاک وعده څه ده د ګناهونو د معاف کولو د پیده د انعام دی د انفاق الله په لار کې د خرچ منه د طرف خپل نه و فضلا او د ډېرې ورکړې د ډېرې ورکړې یعنی الله تعالی به تعالی دا مال دی چې دی نو کم نه کي په ظاهره کې خو تا صدقه ورکړه او زکات دې ورکو دا مال خو کم شو و الله پاک به درله په دې کې برکات واچوي برکات دا به درله نور هم چې دی نو زیات کړي تاسو ته ما ویلو چې هغه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ د هغې په مال کې څومره برکت اچولی شوی و چې 26 लाख دینار 26 लाख
دینار د سونو د هغې نه چې دی نو پاتې شو مدینې ته چې راغی هېڅ ورسره نه و انفاق یې کوو د الله په لار کې خرچې یې کولې نو الله تعالی د په دې مالونو کې په دې صحابو په دې مالونو کې اضافه وکړه زیات یې کړې برکات یې پکې واچېله او د آخرت فضل دا ده چې الله به دله ثوابونه او اجرونه چې دی نو زیات کړي دا د آخرت فضل دی والله الله پاک واسعون پراخه فضل واله دی د الله تعالی په ورکړه کې چې دی نو ستا کمی نشته پراخه کوي علیم او پوهه دی په نیتونو باندې چې ستا دا انفاق کې ستا په نیت کې چې دی نو څه دي نو په هغې باندې الله تعالی پوهه دی یؤتی الحکمت ورکوي پوهه د قرآن د حکمت نه مراد دلته فهم القرآن دی د قرآن پوهه یؤتی الحکمت ورکوي پوهه د قرآن من هغه چاته یشاو چې وغواړي دلته د حکمت نه دلته خو باس د انفاق روان دی د انفاق باس روان دی او ډاری پکې د انفاق خبره راله نو دا څنګه خبره ده جواب د هغې دا ده چې یو سړی دی او په صحیح ځای کې چې دی نو خرچه کوي په صحیح ځای کې نو دام چې دی نو حکمت دی د افراط او د تفرید نه چې دی نو ځان ساتي په صحیح ځای کې چې دی نو مال خرچ کول دا حکمت دی ګوره په دې مال ګټلو کې عقل ته دومره ضرورت نشته ښه ډېر انسانان به یو عقل به دومره نه یو او ډېر مالداره به یو ډېر مال به ورسره وي عقل به دومره نه یو خو دا خلک چې خطا شوی دی نو دا خلک په دې کې خطا شوی دی چې دا مال چې دی نو خرڅ کول څنګه دي په دې کې خلک خطا شوی دی نو څوک چې په صحیح ځای کې چې دی نو دا مال خرچ کړي انفاق وکړي نو دقه چې دی نو غټ حکمت دی که نه دقه غټ حکمت دی او دویم مطلب دا هم دی چې قرآن زده کولو ته چې دی نو ترغیب دی چې مال خو ښه شی دی لیکن قرآن د دې دا زده کول درنه چې دی نو هم پاتې نشي ګورئ او دا د قرآن اصول یې دنیا یو خبره ذکر کی نو ډایرکټ چې دی نو بیا آخرت خبره کوي د دین خبره کوي دین ته دی چې دی نو راولي نو قرآن چې دی نو هغې ته متوجه کېدل مراد دی د حکمت نه مراد په دین باندې پوهه ده یا په وینا او عمل کې حق او ځای ته رسېدل یعنې په خپله موقع کې خبرې او عمل کول دا چې دی نو مجاهد ویل دي یا مضبوط علم او عمل ته ویلی شي ابن قتیبه چې دی نو هغه دا وایي چې علم د چا سره یو د هغې مطابق چې دی نو د هغې عمل هم چې دی نو حق شانتي کي نو دا هم چې دی نو حکمت دی نو دلته چې دا کومه خبره روانه ده مطلب دا دی چې د چا سره مالی او دا مال په صحیح ځای کې چې دی نو خرچه کوي مال لګیو نو دقه غټ حکمت دی او بخل او اسراف چې دی نو د هغې نه پکې چې دی نو ځان ساتي نو دا حکمت چې چاله ورکړی شو نو دې کس لا خیر کثیر چې دی نو ورکړی شو یؤت الحکمت ورکوي پوهه د قرآن من هغه چاته یشاو چې وغواړي ومن یؤت الحکمت او چاته چې ورکړی شو پوهه د قرآن فقد اوتی خیرا کثیرا نو یقینا هغه له ورکړی شوه ډېر خیر کثیر وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی مگر صفا عقلونو والا چې عقل یې ټکي نو هغه د دې خبرونه چې دی نو نصیحت اخلي بس دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انفقوا خرج کوئ من الطیبات د پاک مالنا د حال چې حلالي او کرئ ما د هغه مالونه کسبتم چې تاسو ګټلې په تجارتونو کې او په نوکرو کې او په مزدورۍ کې و مما او د هغه مالنا اخرجنا لکم من الارض چې را ایستلې موږ ستاسو دپاره د ځمکې نه چې هغه د ځمکې پیداوار دی غنم دی او جوار دی وربشي دی او کجوري دی ولا تیمموا قسم کوئ الخبیثه د ردي مال منه د دغې مال نه تنفقونه چې تاسو یې خرج کوئ ولستم بیاخذیه او نه تاسو اخیستونکي هغې لره په خپل حق کې تاسو په خپل ردي شی نه اخلی نو بل به څنګه ورکې الا مگر اخلی تاسو ان تغمزو فیه چې تاسو سترګې پټې کوئ په هغې باندې وعلمو پوه شئ ان الله چې بېشک الله پاک غنیون بې حاجت دی د داسې نفقو نه چې په هغې کې
چې ردی مال خلق خرج کيو ردی حمیدون ستایل شوی دی الشیطانو شیطان یعیدکم الفقر یری تاسو د فقرنا ویامرکم بالفحشاء او حکم کوي تاسو ته به حیا په بخل باندې والله پاک یعیدکم وعده کوي تاسو سره مغفرتن د بخنی منه طرف خپلنا چې ګناهونه بدل معاف کی وفضلا او د ډیری ورکړي والله الله پاک واسع علیم پراخ فضل والد او پوی دی پنیتونو باندې یوت الحکمتا او ورکئی په د قران من هغه چاته یشاو چې وغواړي و من یوت الحکمت او چاته چې ورکړي شو په د قران فقد اوتی خیرا کثیرا یقینا اغل ورکړل شو خیر کثیر ډیر خیر وما یذکروا نصیحت ناخلی الا اولو الالباب مگر صفا عقل والا وایجی پاک مالنا